او سبا به د یوې جنډې لاندې به سبا د سپینې جنډې لاندې او د یوې جنډې لاندې به سبا دا ټول متحد دا ټول قومونه راوځي کیږو او ان شاء الله تعالی سبا 9 بجې د معیارو چوک چې څوک هم د आवाज اوري د دې مشرانو د دومره مشران تاسو وینئ د ټولو د اعلان چې سبا په 9 بجې باندې د معیارو په چوک کې یو برپور احتجاجي دا د هر سړي ضرورت دی د که ایم پی ای دی د هغه هم ضرورت دی که ایم این ای دی د هغه هم ضرورت دی که کم قام دی د هغه هم ضرورت دی که غریب دی او که موړ دی امن امان د هر چا ضرورت دی او د هر چا ضرورت په دې پوره کیږي چې دا ټول په دې کې په شریکه باندې یو چغه باندې ودرېږي چې موږ په دې خپله علاقه کې امن امان غواړو دا د اپریشن دپاره یو لاره جوړول دي موږ اپریشن نه منو ځکه چې په موږ کې د اپریشن څوک شته دی نه موږ ټیک ټاک په دې خپل علاقه کې امن امان غواړو او د په خپل متخایو چې موږ هم شورا وستله په د قام یو کول غواړو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سید الرحمن کاکا خیل ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. ملګرو زمونږ د پمنګي جماعت کې دلته یوه غونډه وشوه دا په دې سلسله کې وشوه چې بل ورځ کوم واقعیات راغلي وو زموږ د معیارو په تاڼه باندې چې کوم ریډ شوی و په هغه کې یو حوالدار شهید شوی و یو کس پکې زخمی شوی و د دغه دپاره د مشرانو یو کمیټي جوړه شوه او د باقاعده طور باندې چې آیا په دې کلي علاقه باندې د امن دپاره کم ګامونه پورته کولی شو زموږ د امن دپاره چې کم څوک د خرابي کوشش کوي د هغې د مخنیوي دپاره موږ څه کولی شو نو په دغه سلسله کې دلته یو اهم میټینګ وشو چې په هغې کې مختلف رای مخې ته راغلې زموږ سره شفیع الله صاحب موجود دی چې کوم د فلاحي تنظیم زموږ صدر دی د هغې نه علاوه زموږ سره بادر خان صاحب هم دی زموږ سره محمد جان مولوي صاحب هم موجود دی نور د قومونو هم مشران زموږ سره موجود دي خو مختصر خبر راته داسې وکړئ چې دا تاسو دا کومه غونډه وکړه په دې وخت کې ستاسو اعلامیه څه وه ستاسو ایجنډه څه وه او مخکې دپاره د قوم ته څه پیغام ورکوئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم مونږ خو نن یو قومي جرګه راوښتې وه او دا مشران پکې ناست وو ټول متفقه فیصله په دې وکړه چې دا یوه جلسه باندې دا پروګرام ختمیږي نه دا به د ټول کلي د ټول جندول او د ټول ضلع ته به خورو د دغه آغاز ان شاء الله تعالی سبا د معیارو نه وشو سبا په 9 بجې د معیارو په چوک کې یوه احتجاجي مظاهره ده دې مظاهرې ته زموږ چې څونه خواوشا انسانان اوسي هغه په هر قوم کې دی هغه هره جامه کې دی هغه هر پارټۍ کې دی هغه زمونږ د قومي اسمبلي ممبر دی صوبایي اسمبلي ممبر دی سابقه ممبران دي دا ټول په دې یوه خبره متفق شو چې زمونږ به اعلان او چغه دی چې د امن او سبا به د یوې جنډې لاندې به سبا د سپینې جنډې لاندې او د یوې جنډې لاندې به سبا دا ټول متحد دا ټول قومونه راوځي کیږو او ان شاء الله تعالی سبا 9 بجې د معیارو چوک چې څوک هم د आवाज اوري د دې مشرانو د دومره مشران تاسو وینئ د ټولو د اعلان چې سبا په 9 بجې باندې د معیارو په چوک کې یو برپور احتجاجي مهرباني حاجي صاحب دا راته ووایه چې په دې وخت کې زمونږ منتخب نمایندګان هم شته د هرې پارټۍ سره د لیډ کولو مشران هم شته دی په هغه خلکو باندې کم غږ ورکړي او د هغې نه علاوه د تحصیل ثمرباغ یا زمونږ که دا پروګرام دلته په معیارو باندې کیږي نو په دې ټولو اقوامو باندې څه غږ ورکړي چې دې یو ځای ته راجمع شي که نه تاسو څه وایي؟ ستاسو ډېره مهرباني دا د هر سړي ضرورت دی د که ایم پی ای دی د هغه هم ضرورت دی که ایم این ای دی د هغه هم ضرورت دی که کم قام دی د هغه هم ضرورت دی که غریب دی او که موړ دی امن امان د هر چا ضرورت دی او د هر چا ضرورت په دې پوره کیږي چې دا ټول په دې کې په شریکه باندې یو چغه باندې ودرېږي چې موږ په دې خپل علاقه کې امن امان غواړو دا د اپریشن دپاره یو لاره جوړول دي موږ اپریشن نه منو ځکه چې په موږ کې د اپریشن څوک شته دی نه موږ ټیک ټاک په دې خپل علاقه کې امن امان غواړو او د په خپل متخایو چې موږ هم شورا وستله په د قام یو کول غواړو د امن امان دپاره او د دې علاقې د تحفظ او دغه دپاره انشاءالله چې موږ به ټولو قومونو ته خواست کوو ټولو پارټو ته خواست کوو ټولو مشرانو ته خواست کوو په دې کې شرکت د دې ټولو ضروري دی او دا ټول بیا کوي که خیري نن به څوک خبر دومره نه خو ورکران د ټولو پارټو حاضر دي انشاءالله چې سبا به ټول دې ته حاضرېږي او دې له به بیا ټیم ورکوو په سنجیدګۍ او په برابرۍ سره به که خیري موږ د سرکار سم په دې خبره کوو د سټیټ سبا په خبره کوو چې بهی موږ له تا امن امان کې ولې که دغه د ناکامي او ته موږ له امن امان نشې راکولی نو په هغې به هم ترې تپوس کوو د دې سړي به هم تپوس کوو چې دا کم مړ دی دا جندول کې مړ دی دا زموږ د جندول د ټولو قومونو مړی دی د دې به موږ تپوس کوو که خیري او په خپله باندې به هم د دې ځان جوګه کوو چې که نور مري
نو هم په دې غیرت په مري چې موږ د خپلو بچو دپاره امن امان غواړو هېڅوک د شرګرد په دې علاقه نه پرېږدو. صحیح ملګرو، تاسو د مشرانو خبرې واورېدې. مقصد د دې خبرې دا دی چې امن د هر سړي ضرورت دی، هغه که غریب دی او که مالداره دی، که د هرې طبقې سره تعلق لرونکی دی. نن په دغه سلسله کې باقاعده طور باندې د مختلفو پارټو نمایندګان هم راغلل، سیاسي خلک هم راغی، دغه سماجي خلک هم راغی، د هغې نه علاوه د قومونو مشران هم پکې راغله. په دې یوه خبره عالمان علما هم پکې راغله. انشاءالله چې سبا به په دې دا کومه احتجاجي مظاهره چې ده دا د دې ټول ملک د خصوصي طور باندې د دې قوم دپاره ده، د یکجهتۍ دپاره ده، د امن دپاره ده. نو ستاسو د ټولو په خدمت کې دا خواست دی. سبا په 9 بجې باندې انشاءالله تاسو ټوله حاضري وکئ او کم از کم د خپل ایماني جذبې هغه تاسو اظهار وکئ، ځکه چې امن د ټولو لپاره ضروري دی. ډېره مهرباني. الله